السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قدرمنو محترمو اوریدونکو، تاسو اورئ پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم. یو ځل بیا ستاسو ورور کفیل احمد حقانی ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. په تیر پروګرام کې مونږه د حضرت عبدالله د آمینی بیبي سره د نکاح تذکره کړې وه. عبدالله صاحب د آمینی بیبي سره نکاح وکړه، بیا د شام په تجارت باندې ووته، لاره کې بیمار شو. په مدینه منوره کې ماماخیلو الته ایثار شو، یو میاشت بیماری وکړه او بیا وفات شو. چې کله حضرت عبدالله وفات کېده نو په دغه وخت کې آمینه بیبي د 2 میاشتو په امید وه. علامه زرقانی رحمت الله علیه لیکلی دی لما تم لها من حملها شهران توفی عبدالله. چې کله د آمینه بیبي د حمل 2 میاشتې پوره شولې نه عبدالله وفات شو. نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې یتیم شو. چې دنیا ته نبی علیه السلام تشریف راوړو نو د یتیموالي په حالت کې راوړو، او بیا څو کاله پس الله رب العزت ترې خپله مور بیبي هم واخیستله، نو نبی علیه السلام یتیم هم او یثیر هم او. دا د یتیمۍ او د یثیرۍ زندگی الله رب العزت خپل محبوب امام الانبیاء ته ولې ورکړې ده؟ دې لپاره چې نبی علیه السلام د خپل امت مقتدا دی، امام دی، راهبر دی، د امت تربیت کوونکی دی، او نبی علیه السلام د ټول امت دپاره معیار دی. امت به د نبی علیه السلام زندگی ته ګوري، هغه رنګې زندگی به اختیاري. عبرت به د نبی علیه السلام نه اخلي. کم ځای باندې چې نبی اسلام قدم اخودی دی، هغه ځای باندې به امت قدم ایږدي. چونکې د نبی علیه السلام نبوت تر قیامت پورې دی. څومره انسانان چې راځي هغه د نبی اسلام امتیان دي. د نبی علیه السلام په امت کې هر انسان مالدار نه دی، هر ماشوم مور او پلار والا نه دی. فقیر هم شته، مسکین هم شته، یتیم هم شته، کونډه هم شته او رنډه هم شته. د دې وجه نه الله رب العزت نبی علیه السلام ته د مشقت زندگی ورکړې ده، د یتیمۍ زندگی ورکړې ده، د فقر او فاقې زندگی ورته ورکړې ده. څومره مشقتونه او تکلیفونه او فقر او فاقه چې نبی علیه السلام تیره کړې ده، په امت کې دومره چا باندې نه ده راغلی. د دې وجه نه چې نبی علیه السلام ته څه میلاوېدل نه. که نبی علیه السلام د الله پاک نه غوښتې وي، د غرونه به ورته د سرو د سپینو زرو کړو، مخکې وروستو ته به سره سپین روانو. خو نبی علیه السلام قصدن عمدن د فقر و فاقې زندگی اختیار کړې ده. د مشقت او د تکلیف زندگی الله رب العزت پیغمبر لور کړې ده. د دې لپاره چې د نبی علیه السلام په امت کې کو یو یتیم وي او د نبی علیه السلام د زندگی مطالعه کی، د سیرت مطالعه کی، او پته ورته ولګي چې د دوانو جهانو سردارم یتیم پیدا شو، دی به مطمئن شي. د یو کس په ماشوموالي کې مور وفات شوې ده، خفه دی، د نبی علیه السلام د زندگی مطالعه دی وکي، پته به ورته ولګي زموږ پیغمبر هم یثیرو، دی به مطمئن شي. یو کس د فقر و فاقې زندگی تیری، ولګ او تند پې تیریږي، د نبی علیه السلام د سیرت مطالعه دی وکي، نبی علیه السلام به دعا غوښته، اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. ای الله جون مم د مسکینانو سره کې، مرګم راته د مسکینۍ په حالت کې راولي، واحشرنی فی زمرة المساکین، او حشر مې د قیامت په ورځ د مسکینانو په ډله کې وکي. داسې روایات او داسې حالت چې د امت فقرا او مساکین اوري، زړه به مطمئن کیږي. نو الله رب العزت نبی علیه السلام ته ډیره د مشقت زندگی ورکړې وه، ډیره د فقر او فاقې زندگی ورکړې وه، د تکلیفونو نه ډکه زندگی ده. د دې وجه نه
چې موږ باندې څه قسم حالات راځي نو موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ مطالعه کوو، د سیرت مطالعه کوو، زموږ زړه به مطمئن کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خپل مور بیبي بدن کې استقرار ونیو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام امام الانبیاء دی، سید الکونین دی، د برکاتو او د انواراتو منبع او سرچشمه ده. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مور بیبي بدن ته منتقل شو نو د برکاتو او د انواراتو یو سلسله شروع شوله، خلاف عادت کارونه را ظاهرېدل شروع شو. او ولې به نه وه چې هغه ذات دنیا ته د راتلو تیاری شروع شوله، د کم ذات د مخه چې الله رب العزت دنیا پیدا کړې ده. نو کله چې آمینه بیبي محسوس کړله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راتلونکی دی، د حمل قراری وشو نو د عجایباتو یو سلسله شروع شوله. آمینه بیبي به عجیبه حالات لیدل، عجیبه واقعات به لیدل، د عادت نه خلاف کارونه به صادرېدل. د عادت نه خلاف کارونه چې د امت نه صادریږي، د انسانانو نه صادریږي، د بندگانو نه صادریږي، دې ته څه ویل کیږي؟ علماء کرامو د دې تفصیل داسې کړی دی چې د کم انسان د لاس نه د عادت نه خلاف کار وشي، عجیبه کار وشي، نو دا انسان به خالی نی، یا به مدعی د نبوت وي یا به نی، یعنی یا به د نبوت دعوه کوونکی وي یا به نه وي. که د نبوت دعوه کوونکی نو امتی دی او د یو امتی د لاس نه د عادت نه خلاف کار وشو، عجیبه کار وشو، نو موږ به وګورو چې دا انسان دا امتی متبع د سنت دی او کو نه دی. که متبع د سنتو اتباع کوونکیو، د رب العزت د منشا مطابق زندگی تیرونکیو، د خواهشاتو مطابق زندگی تیرونکی نو داسې کار ته بیا کرامت ویل کیږي. دا د الله رب العزت له طرفه د دې متبع سنت یو کرامت دی، یو اعزاز دی، یو اکرام دی، دې ته کرامت ویل کیږي. او که دغه کس چې د چا د لاسه خلاف عادت کار شوی دی، دی متبع د سنت نه دی، د خواهشاتو مطابق زندگی تیری، د الله پاک د حکمونو خیال نه ساتي، د اتباع سنت خیال نه ساتي، نو که د د لاسه د عادت نه خلاف یو کار صادر شو، یو عجیبه کار د د لاسه وشو، دې ته بیا کرامت نه وي، دې ته استدراج وي. د استدراج معنی دا درجه په درجه یو کس اوچتول او بیا سرتلاندې راغورځول. استدراج دا د الله جل شانه له طرفه د انسان د نیولو لپاره یو حیله ده. کم انسان چې متبع سنت نه دی، د سنتو نه خلاف زندگی تیری او د لاسه یو عجیبه کار صادر شو، نو دا استدراج دی، یعنی الله رب العزت په دې طریقې سره دې لغو نبر او چتي او بیا سرتلاندې راغورځي نیسی به. نو که د یو انسان د لاس نه عجیبه کار وشو او دې متبع د سنت نه دی، د سنتو نه خلاف زندگی تیری، د خواهشاتو مطابق زندگی تیری، دې په خوشحالیږي نه، دې په اویریږي، دې الله پاک طرف ته متوجی شي، استغفار دی وي. زمونږ د معاشري مسله دا ده چې مونږ عجایب پرست خلکو، چې کم ځای کې مونږ ته عجیبه سیز په نظر باندې راځي نه هغه طرف ته مونږ زر مایله کیږو. کم پیر صاحب، کم مولوي صاحب چې عجیبه کارونه کوي، خیرن خیچن ګرځي، د موز اهتمام نه کوي، جامې نه بدلی، لامبي نه، نو که هغه د سنتو اتباع کوي او کو نه کوي، مونږ هغه پسې روانو. او که یو عالم او یو پیر غایت درجه متبع سنت دی، خو د هغه حیات عجیبه نه دی، ساده ګرځي، مونږ هغه طرف ته میلان نه کوو. حال دا دی چې د الله رب العزت په نسبت باندې د اتباع سنت عظمت او قدر ډیر زیات دی. په دین باندې استقامت اختیارول دا د الله جل وعلا په نسبت باندې کمال دی. نبی علیه السلام فرمای الاستقامت اشد من الف کرامه. په دین باندې استقامت اختیارول دا د زرو کرامتونو نه بهتر دی. اصل کمال دا دی چې یو عالم، یو مؤمن، یو پیر صاحب هغه متبع سنت وي.
نو کم ځای کې چې تاسو ته متبع سنت عالم او پیر په نظر باندې راځي که دا هیئت عجیبه وی او کو نه وي د هغه لاس نیسئ هغه به تاسو الله طرف ته رسئ د هغه نه بیعت کوئ د هغه نه ناسنیوي کوئ متبع سنت انسان او پیر صاحب او عالم صاحب هغه به تاسو صحیح لارې ته راکاږي او که یو پیر هغه متبع سنت نه دی د مونځ اهتمام نه کوي د عباداتو اهتمام نه کوي ذکر او اذکار نه کوي په مخ باندې ګیره نشته دی د اتباع سنت اهتمام نه کوي نو که د هغه نه ډېر زیات عجایبات ظاهریږي او د هغه لاس تاسو ونیوه به تا ګمراهۍ طرف ته راکاږي که یو انسان په هوا ګرځي خو متبع سنت نه دی د الله جل شانه په نزد د دې قدر نشته دی نو متبع سنت د لاس نه چې عجیبه کار صادر شي دا کرامت دی او چې متبع سنت نی بیا استدراج دی او کو مدعی د نبوت وي د نبوت دعوه کوونکی وي د الله رب العزت له طرفه پیغمبر دی حقیقتا او د د لاسه الله رب العزت یو عجیبه کار صادر ک نو موږ به وګورو چې دا د نبوت ملاویدونه مخکې دی او که دی که د نبوت د ملاویدونه رستو د لاسه خلاف عادت کار شوی دی نو دې ته معجزه ویل کیږي لکه الله رب العزت په قرآن پاک کې د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام بعض معجزات ذکر کړي دي د نبی علیه السلام د لاس مبارک نم بلا شی معجزات ظاهر شوي دي د نبوت ملاویدون رستو چې د نبی علیه السلام د لاسه یو عجیبه کار صادر شي یو خلاف عادت کار وشي نو ته معجزه ویل کیږي او کنه د نبوت ملاویدون مخکې د پیغمبر د لاسه یو عجیبه کار وشو هغې ته بیا ارهاس ویل کیږي برابر خبره ده که دا کار د پیدایش نه مخکې شوی وي او که د پیدایش نه وروسته شوی وي دې ته ارهاس ویل کیږي ارهاس دا د رهس نه دی رهس سنگ بنیاد ته ویل کیږي د پیغمبر د لاسه چې د نبوت د ملاویدون مخکې الله پاک عجیبه کار صادروي دې ته ارهاس ولې ویل کیږي کم پیغمبر ته چې رستو الله پاک پیغمبري ورکوي او د نبوت ملاویدون مخکې یو عجیبه کار د هغه د لاسه وشي دا عجیبه کار دا د پیغمبرۍ دپاره سنگ بنیاد دی د دې مطلب دا دی چې گویا الله رب العزت خپلو بندگانو ته خبر ورکوي چې دا پیغمبر چې ما ورته لا پیغمبري نه ده ورکړې د پیغمبرۍ نه مخکې مې د لاسه عجیبه کار صادر که دا د دې خبرې علامه ده چې دې به وروستو زه پیغمبر کومه دا د پیغمبرۍ دپاره بنیاد شو نو نبی علیه السلام چې کله د خپل مور بیبي په رحم کې قراری ونیوه نو د عجایباتو او د ارهاساتو یو سلسله شروع شوله بلا شی ارهاسات د نبی علیه السلام په برکت باندې ظاهر شوي دي محدثین او مورخین او حضراتو تفصیل سره هغه ذکر کړي دي علامه زرقانی رحمت الله علیه د سهل بن عبد الله یو روایت نقل کړی دی د خطیب بغدادي په حواله سره فرمایي چې لما اراد الله خلق محمد فی بطن امه کله چې الله رب العزت د نبی علیه السلام د پیدایش اراده وکړله د خپل مور بیبي په بطن کې نو دا د رجب شپه وه وکانت لیلة جمعة د جمعې شپه وه الله رب العزت د پیدایش په وخت کې په دغه شپه باندې د جنت داروغه رضوان ته حکم وکړو ان یفتح الفردوس چې د جنت الفردوس دروازې کولوک یو عظیم انسان هغه پیدا کیدونکی دی د مور پر رحم کې قراری نیونکی دی ونادي فی السماوات والارض په اسمانونو او پزمکو کې اعلان وکا په اسمانونو او پزمکو کې چې څومره مخلوق دی چې ټوله خپ غور سره ووري س اعلان وکا ان النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن امه اغه نور چې کم پټ کړی شوی دی د نبی علیه السلام اغه نور چې کم مخزون دی مکنون دی پټ کړی شوی دی چې دا غي نه با
نبی علیه السلام پیدا کیږي چې هغه هادي دی ټول امت ته د حق لاره ښودونکی دی. په دې شپه باندې به هغه د خپل مور په بطن کې قراری نیسي او د هغې نه به د نبي علیه السلام خلقت تام کیږي و یخرج الی الناس بشیرا و نذیرا او بیا به د خلکو دپاره بشیر او نذیر ګرځي. نبی علیه السلام بشیر هم دی، مسلمانانو ته د جنت بشارت ورکوونکی دی، او نبی علیه السلام نذیر هم دی، کافرانو لره د جهنم نه یرونکی دی. علامه زرقانی رحمت الله علیه د کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ یو روایت هم نقل کړی دی چې په کومه شپه باندې نبی علیه السلام د خپل مور بی په بطن کې قراری ومومو، نو په دغه شپه باندې په دنیا کې چې څومره بوتانو و اصبحت یومئذ اصنام الدنیا منکوسه، په دغه ورځ د دنیا ټول بوتان سر ته لاندې راغورځېدل. دنیا کې چې څومره بوتانو هغه سر ته لاندې راغورځېدل. دې خبرې طرف ته اشاره وه چې یو لوی موحد دنیا ته را روان دی چې د هغه په راتلو سره به د بوتانو عبادت ختم شي، د مشرکینو غلبه به ختم شي. او په دغه دور کې قریش ډیر په خشکسالۍ کې مبتلا و، ډیر سخت تنګۍ کې مبتلا و، لرې لرې پورې شینکي نه وه، اونې بوټي مکمل اوچ شوي و. نبی علیه السلام چې قراری ومومو اونې ټولې شنې شولې، بوټو د میوو والا بوټو میوې ونیولې او هر طرف ته خیر کثیر خور شو. دومره هریالی رااله، دومره شینکی رااله، دومره میوې او دومره شینکی رااله چې په دغه کال به عربو دې کال ته سنة الفتح والابتهاج وي. د نبی علیه السلام په برکت سره ټول ملک شین شو، هریالی رااله، شینکی رااله. عربو به دغه کال ته سنة الفتح والابتهاج وي. دا د شینکۍ کال دی، دا د سرور کال دی، دا د خوشحالی کال دی. محمد ابن اسحاق یو روایت نقل کړی دی، فرمایي چې آمینه بیبي فرمایي اتانی آتن و انا بین النائمة والیقظانه، ما ته یو راتلونکی راغی او زه نه پکمل ادوم او نه ویښ وم، د دې په منځ کې وم. هغه راته وویل هل شعرت بانک قد حملت بسید الانام، تا ته پته لګي چې ستا بدن ته د ټول کائنات سردار راغلی دی، د ټول مخلوق سردار راغلی دی. ثم امهلنی، بیا ماته لږ مهلت راکه، څه ټیمه پورې زه پرېښودم. حتی اذا دنت ولادتي، کله چې د نبی علیه السلام د پیدا کېدو ټیم نږدې شو، نو دغه کس بیا راغی او ماته وویلي چې داسې ویه اعیذه بالواحد من شر کل حاسد، زه د دې مولود د پاره د الله رب العزت نه د هر حسد کوونکي د حسد نه پناه غواړم. او ثم سمیه محمدا، بیا ولا محمد نوم کېده. نو گویا د نبی علیه السلام نوم چې محمد ایښودی شوی دی، دا د الله جل وعلا طرف نه یو الهام و یو اشاره وه. او نبی علیه السلام د محمد د نوم حقیقي معنو کې لایق دی. محمد د حمد نه دی، حمد تعریف ته ویل کېږي، ثنا ته ویل کېږي. د محمد معنی د ستایل شوی. نبی علیه السلام په ځمکه کې هم ستایل شوی دی او په اسمانونو کې هم ستایل شوی دی او تر اوسه پورې ستایل کېږي. په مخلوقاتو کې د نبی علیه السلام څومره حمد او تعریف چې شوی دومره د بل چا نه شوی. نو نوم ولا محمد کې ښودی شو. په دلائل النبوه کې یو روایت نقل کړی دی چې حضرت آمینه بیبي په خوب کې ولیدل، ورته ویل شو انک قد حملت بخیر البریة وسید العالمین، ته په داسې یو ماشوم باندې حامله شوی، داسې یو ذات باندې حامله شوی، خیر البریة چې د ټولو مخلوقاتو نه بهتر دی، سید العالمین د ټول عالم سردار دی، او د دې
ماشوم د پیدا کېدو علامه بسوي و آیت ذالک د دنیا ته راتلو علامه بداوي چې ستا د بدن نه به د پیدایش په وخت کې یو نور خور شي او دغه نور به د شام ځمکه او د بصرې ټول محلات روښانه کړي هر طرف ته به رڼا شي اشاره به دې خبرې ته چې د کفر تیرو لره کوونکې یو عظیم ذات دنیا ته راغی د وحدانیت رڼا خورونکې ذات دنیا ته راغی او چې کله پیدا شي تسمیه محمدن بیا به ولا محمد نوم کېدی نو دا د نبی علیه السلام په حالت د حمل کې هغه عجایباتو ارحاساتو انواراتو او برکاتو د نبی علیه السلام پیدایش کله شوی دی د نبی علیه السلام پیدایش دا په عام الفیل کې شوی دی عام الفیل څه ته ویل کېږي عام ویل کېږي کال ته او فیل ویل کېږي اتی ته نو د عام الفیل معنی ده د اتی کال دې کال ته د اتی کال ولې ویل کېږي نو زمونږ ټولو اوریدونکو ته واقعه معلومه ده په قرآن پاک کې په سورة فیل کې الله جل شانه واقعه ذکر کړی ده الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل په دغه کال باندې ابرهه په کعبه شریفه حمله وکړه اتیان ریزان سره راوستو په اتیانو باندې سوارو الله رب العزت مرغې رولېږلې او د مرغو دا وړو وړو کاڼو په ذریعه سره الله پاک دوی هلاک کړل چونکې په دغه کال باندې د اتیانو د واقعه شوې وه نو دې ته عام الفیل ویل کېږي د اتیانو دا واقعه دا هم د نبی علیه السلام یو ارحاس دی یو برکت دی او یو نور دی نبی علیه السلام نږدې وخت کې پیدا کېدونکی دی د نبی علیه السلام قبیله قریش اوسیږي په عربو کې د کعبې شریفې خوا کې چونکې دا د نبی علیه السلام نسب دی د نبی اسلام خاندان دی د نبی اسلام علاقه ده نو د نبی علیه السلام په برکت باندې چې د نبی اسلام په علاقه باندې یو تکلیف راغی یو سختی رااله الله جل وعلا د نبی علیه السلام په هغه برکت سره دغه قوم په سختۍ کې مدد وکړو اشاره دی خبره ته چې زما محبوب دنیا ته را روان دی زر دنیا ته تشریف راوړونکی دی د هغه په برکت مې ستاسو په ډېر سخت مصیبت کې مدد وکړو ابرهه ځان سره دومره لوی لښکر راوستو چې د عربو طاقت نه کېده چې د هغه مقابله وکړي خو الله رب العزت د خپل محبوب په برکت باندې د ابرهه هغه لوی لښکر تس نس که او نا امیده هغې واپس که نو دا هم د نبی علیه السلام ارحاس دی د نبی علیه السلام برکت دی په عام الفیل کې نبی علیه السلام کله پیدا شوی دی د نبی علیه السلام د پیدایش ورځ او تاریخ د دې وضاحت به انشاءالله العزیز کوم خو نبی علیه السلام د عام الفیل نه یو څو ورځې وروستو پیدا شوی دی پای کې د مورخینو حضراتو اختلاف دی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه اقوال نقل کړي دي بعضې وی چې د اتیانو د واقعې نه 20 ورځې وروستو پیدا شوی دی بعضې وی چې 40 ورځې وروستو پیدا شوی دی بعضې وی چې 50 ورځې وروستو بعضې وی چې 55 ورځې وروستو پیدا شوی دی خو د مورخینو په نسبت باندې مشهور قول دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش د هاتیانو د واقعې نه وروستو 55 ورځې پس شوی دی دغه 50 ورځې پس شوی دی د 50 ورځو چې کوم قول دی دا راجح دی د مورخینو حضراتو په نسبت باندې د اصحاب الفیل واقعه څه ده نو چونکې په دې باره کې مستقل صورت الله رب العزت نازل کړی دی د دې وجه نه دا واقعه مفسرینو حضراتو هم مکمل تفصیل سره ذکر کړی ده او مورخینو حضراتو هم ښه په وضاحت سره ذکر کړی ده په یمن کې په دغه زمانه کې د حمیر د باچایانو حکومتو د حمیر باچایان د مشرکینو د دوی اخیری باچا ذونواسو
ذونواس ډیر ظالم باچاو. په دغه زمانه کې عیسایان او نصارا دا حق پرست او موحدینو صرف د یو الله عبادت کوونکو او د بت پرستۍ سخت مخالفینو. ذونواس یو غټه کنده وکنستله، پای کې اور بلک او کوم عیسایانو بچ د یو الله عبادت کو او د شرک مخالفت به کو اغوی به په دغه کنده کې ورچول او سوزول به. 100,000 پورې عیسایان دا وخت کې د په دغه کنده کې اوس وزول. او دا هغه کنده او هغه خندق دی چې د هغې واقعه الله رب العزت په اخري سپاره کې ذکر کړی دا والسماء ذات البروج صورت کې. د دغه کسانو نه یو 2 کسان په طریقې سره وتښتېدل. د ذونواس د گرفت نیزان وتښتو او د قیصر روم خواته لاړل او هغه ته فریاد وکړو چې ذونواس په موږ باندې ډېر زیات ظلمونه شروع کړي دي، په اور کې مسوځئ، تاسو زموږ دپاره د هغه نه انتقام واخلئ. قیصر روم د حبشې باچا ته خط ولیږه. د حبشې باچا هم نصرانی او حبشه د یمن سره نږدې هم راتله. هغه ته خط ولیږه چې ته لاړ شه او د ذونواس نه انتقام واخله. د حبشې باچا خپل 2 کمانډران د یو ارباط نومو او د یو ابرهه نومو د هغه په قیادت کې یو لوی لښکر ولیږه د ذونواس مقابلې له. ذونواس د دې لښکر مقابله ونه کړې شوله. ذونواس وتښتېده، په یو دریاب کې غرق شو، مړ شو. او د ارباط ابرهه او د لښکر په یمن باندې قبضه وکړله. بیا د ارباط او د ابرهه په مابین کې اختلاف راغی. د دوی په مابین کې جنگ وشو. ارباط قتل شو، ابرهه غالب شو. د حبشې باچا ابرهه د خپل طرف نه د یمن حاکم او گورنر مقرر ک. د چې کله په یمن باندې قبضه وکړه، دا ډیر ظالم او ډیر شهوت پرست انسانو. د وکتل چې د یمن خلک کعبه شریفې ته ځي، د هغې نه طواف کوي او هلته عبادت کوي. دا خبره په ده باندې خو نه لګېده چې د یمن خلک کعبه شریفې ته ولې ځي او د کعبه شریفې تعظیم ولې کوي، د بیت الله شریف نه طواف ولې کوي. د په خپله علاقه کې په یمن کې یو غټه کنیسه او یو عظیم الشانه ګرجه جوړه کړله. دومره اوږده او دومره اوچه د ګرجه د جوړه کړله چې د هغې د پاسه به ولاړ وې، لاندې به د سړی نه ښکارېده. او بیا هغې له د سرو او د سپینو اوبه ورکړې، په هغې باندې د سرو او د سپینو او د جواهراتو ګلوکاري وکړله. او په خپل ټول مملکت او یمن کې اعلان وکړو چې د یمن نه به اوس څوک هم کعبه شریفې ته حج له نه ځي. که څوک حج کوي، که څوک عبادت کوي، که څوک طواف کوي، عمدې کنیسه او عمدې ګرجه کې به کوي. مکې مکرمې ته به څوک د حج دپاره نه ځي. عرب په دغه وخت کې اگر چې په بت پرستۍ کې مبتلا و، خو د هغوی د ابراهیم علیه السلام او د کعبه شریفې ډیر زیات تعظیم کو. د کعبه شریفې تعظیم د هغوی په زړه کې ډیر زیات و. هغوی دا نه قبلوله چې مونږ کعبه شریفه پریږدو او د دې ګرجې طواف شروع کو، د ګرجه کې عبادت شروع کو. بیا خصوصا قریش او بنو قحطان چې د هغوی په زړه کې د کعبه شریفې تعظیم ډیر زیات و، هغوی په دې خبره باندې ډیر زیات غوسه و. د دې غوسې د وجې نه بعضو عربو په دغه ګرجه کې ګندګي وکړله. د شپې رالل او دغه ګرجه کې ګندګي وکړله، هغه ګنده کړله. په بعضو روایتو کې راځي چې څه مسافر راغلی و، د دې ګرجې خواته اور د خپل ضرورت دپاره بل کړی و. د هغوی نه یو سکروټه والوته، په ګرجه باندې پرېوته او ګرجه وسوځېده، اور پکې ولګېده. او بعضې مورخینو لیکلي چې نه، بعضې عربو قصدن عبدن دې ګرجې ته اور ورته که او د هغې د وجې نه دې ګرجې او دې کنیسې ته ډېر زیات نقصان ورسېده. ابرهه ته پته ولګېده چې ګرجه کې اور لګېدلی دی او چا ورته ووایي چې دا د قریشو کار دی، نو ډېر زیات غوسه شو او قسم یې وخوړه چې زه به د قریشو کعبه نه پرېږدم، ورانوم به. ابرهه په کعبه باندې د حملې کولو تیاری شروع کړه. چونکې دې د نجاشي د حبشې د باچا لاندې و، د هغه ګورنر و، د هغه نه اجازت وغوښتو چې ما ګرجه جوړه کړې وه، قریشو پکې اور لګولی دی، اوس زه د قریشو کعبه ورانومه.
د حبشې باچا ورته اجازت ورکه او ورسره یو اتی هم ورکه چې د هغه نوم محمود و. هغه ابرهه ته ولیږه چې دا اتی ځان سره بوځه او په دې باندې کعبه شریفه ورانه کړه. نو یو دا محمود اتی شو او دې سره یو اتیان نورو د خپل لښکر سره بوتلل او د دې غرض او مطلب او منصوبه دا وه چې دا یو غټ غوندې زنځیر به پیدا کو، هغه به د کعبې شریفې ستنو پورې وتړو او د اتیانو پورې به وتړو، د اتیان به راکاږي، ستنې به راغورځېږي، کعبه شریفه په خپله باندې راغورځېږي. دوی روان شو کعبې شریفې باندې د حملې کولو لپاره. په ټولو عرب کې خبر خور شو چې ابرهه په کعبه شریفه د حملې کولو لپاره را روان دی. د یمن په عربو کې یو کس و، د هغه ذو نفر نوم و. هغه په خپل قیادت کې یو څو عرب را جمع کړل چې د ابرهه مقابله وکړي، خو د ابرهه لښکر ډېر زیات و. مقابله ونه کړې شوله، شکست وشو ورته، ابرهه غالب شو. او په دې کې د الله رب العزت حکمت هم و. ابرهه الله رب العزت داسې په اسانه نه هلاکو، ذلیله کوی، رسوا کوی، ځکه ذو نفر ته شکست وشو. ابرهه ذو نفر ته شکست ورکه، هغه قیدي که او ځان سره روان که. کله چې د خثعم قبیلې علاقې ته ورسېدل، نو په هغې کې یو سردار و، د هغه نفیل نوم و. هغه هم ځان سره خپله قبیله کړله او د ابرهه مقابلې له ووته. د ابرهه لښکر زیات و، نفیل او د هغه لښکر ته هم شکست ورکه. ابرهه نفیل قیدي که او نیت یې دا و چې دې قتل کړم، خو بیا سوچ وکړو چې زه خو په دې ځای کې نه ویم، ما ته خو لارې نه دي معلوم، دا نفیل به ځان سره کړه، دی او ما ته لاره ښیي. کله چې دوی طایف ته ورسېدل، نو طایف ته مخکې نه خبر رسېدلو چې دوه کسان، دوه قبیلې، دوه سرداران د ابرهه مقابلې ته اوتي او دواړو ته شکست ورکړو. نو د ثقیف چې کومه قبیله ده، هغوی دا وویل چې مونږ خو ده ته شکست نشو ورکولی، البته د سره مفاهمت وکړو، صلح یې ورسره وکړه ده، ځکه چې ته خو مخکې د ابرهه د واقعات، د فتح واقعات اورېدلي وو. دوی ورته وویل چې مونږ په خپل علاقه کې یو عظیم بتخانه جوړه کړې ده د لات په نوم باندې، ته به هغې ته څه نه وی، د دې په مقابله کې چې ته څه غواړې هغه تاله مونږ درکوو. مطلب دا چې مونږ به تا ته څه نه وایو او ته زمونږ بتخانې ته څه مه وایه. او بیا دا هم د دې مابین کې طی شوله چې دا قبیله به ابرهه ته یو راهنما ورکوي، یو داسې کس به ورکوي چې هغه به ورته لاره ښیي. نو د دوی سردار و، د هغه ابو رغال نوم و. ابو رغال یې ورسره ولېږه، هغه به ورته لاره ښوله. ابرهه ورته وایي ټیک ده، زمونږ ستاسو سره سویمه ده، مونږ خو ستاسو سره دښمني نشته دی، او بیا تاسو مونږ له قسم راکوئ ابو رغال چې مونږ ته لاره ښیي، مونږ تا ته سم نه وایو، کس راکړئ چې مونږ روان شو. کله چې ابرهه او د ده لښکر مغمس مقام ته ورسېده، دا د مکې مکرمې نه داسې 9 میله دې خوا دی، نو هغه ځای کې د قریشو اوښان سرېدل. د ابرهه لښکر په دغه اوښانو باندې حمله وکړه او ټول یې ګیر کړل. په دغه اوښانو کې 200 اوښان د نبي علیه السلام د نیکه د عبدالمطلب و. د ابرهه لښکر چې کله مخکې لاړو، نو خپل یو سفیر حناطه هغې مکې مکرمې ته ولېږه چې د قریشو سردارانو ته لاړ شه او هغې ته اطلاع ورکړه چې موږ تاسو سره جنګ کولو لپاره نو راغلی، زموږ ستاسو سره دښمني نشته دی، موږ صرف د کعبې اورانو له راغلي وو، که تاسو موږ ته رکاوټ نه جوړوئ، موږ به تا ته څه نقصان نه رسو، خپل کار به وکړو او ځو به. حناطه مکې مکرمې ته داخل شو، د قریشو سردارانو سره ملو شو، ټولو ورته وویل چې عبدالمطلب زموږ مشر دی، سردار دی، هغه سره ملو شه. حناطه عبدالمطلب صاحب سره ملو شو او د ابرهه پیغام یې ورته راورسو. عبدالمطلب صاحب ورته وویلې چې زموږ هم د ابرهه سره د جنگ اراده نشته دی، ځکه چې هغه سره قوت طاقت ډیر زیات دی، موږ سره دومره قوت نشته دی، موږ د هغه مقابله نشو کولی. البته ته لاړ شه او ابرهه ته ووایه چې دا کعبه شریفه دا د الله کور دی، دا ابراهیم خلیل الله علیه السلام جوړه کړې ده او الله رب العزت په خپله د دې حفاظت کوي. نو که ته الله پاک سره د جنگ طاقت لرلی شي چې څه د زړه غواړي هغه کوه، دا د الله کور دی او الله رب العزت به د دې عبادت کوي. حناطه عبدالمطلب ته وویل چې راته ته موږ سره لاړ شه ابرهه ته په خپله دا خبره وکړي.
عبدالمطلب صاحب د حناته سره روان شو. کله چې ابرهه عبدالمطلب ولید نو عبدالمطلب ته الله رب العزت ډیر زیات وجاهت ورکړو او ډیر زیات رعب ورکړو. او ولې به وجاهت او رعب الله پاک نه ورکو؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک د یوم میاش په مقابله رعب ورکړو، د یوم میاش په مسافت رعب ورکړو. کله چې ابرهه دی ولید نو ډیر زیات مرغوب شو او ډیر زیات وجیه کېدو د وجه نه دی وته ودرېده، د خپل تخت نه راپاسېده، لاندې کېناسته، عبدالمطلب صاحب سره هم کېناسته. ابرهه ورته وی چې ته څه لپاره راغلی؟ عبدالمطلب ورته وی چې زما اوښان تا ګیر کړي دي، زه صرف دې لپاره راغلم چې زما اوښان پرېږده. ابرهه ورته وی چې کله ته رالې نو زما په زړه کې ستا ډېره عظمت پیدا شو، ما ته ډېر وجیه انسان او ډېر قدرمن انسان پیدا شولې، خو چې تا د اوښانو خبره وکړه نو زما د زړه نه ستا عظمت ختم شو. زه ستاسو د کعبې د اورانول لپاره راغلی یم، د الله کور اورانوم او ته ما سره د اوښانو خبرې کې، د کعبې شریفې باره کې ته ما سره خبره نه کې چې هغه ستاسو د دین حصه ده. عبدالمطلب ورته ویلې چې د اوښانو مالک زیمه د هغې تپوس به زه کوم او د بیت الله مالک الله رب العزت دی، د هغې تپوس په تا نه الله رب العزت کوي، الله به د خپل کور حفاظت کوي، د هغې د حفاظت ذمه زمانه ده. ابرهه ورته ووایي چې ستا الله زمانه ستاسو کور نشي بچ کولی، بیت الله نشي بچ کولی. عبدالمطلب صاحب ورته ووایي چې ستا خپله خوښه چې څه کې هغه کوه. بعضو روایتو کې دام راځي چې عبدالمطلب صاحب ځان سره یو څو سرداران هم بوتلي او هغه سرداران ورته وویلي چې ته بیت الله شریف ته څه مه وایه، د تهامه چې څومره پیداوار دي د هغې درېیمه حصه موږ تا ته به طور خراج درکو، خو ته کعبې شریفې ته څه وایه مه. ابرهه د دې نه انکار وکړو. عبدالمطلب صاحب خپل اوښان راواخیستل او راغی او د کعبې شریفې د دروازې حلقې ونیوله او دعاګانې شروع کړې. د قریشو یو غټ جماعت هم ورسره د الله رب العزت نه به دعاګانې کولې چې الله مونږ د ابرهه د دې عظیم لښکر مقابله نشو کولی، دا ستا کور دی، یا الله ته د خپل کور حفاظت په خپل وکړي. یو طرف ته دوی الله پاک ته منت او زاری شروع کړې وه او بل طرف ته ابرهه په کعبه شریفه باندې د حملې کولو اراده وکړه. عبدالمطلب صاحب او د قریشو صدرانو ته پته وه چې دا د الله کور دی او الله پاک به د خپل کور حفاظت کوي، ابرهه به سره د لښکره غرق کوي او تباه کوي. کله چې سحر شو ابرهه په بیت الله شریف باندې حمله کول شروع کړل، د حملې کولو تیاری وکړله. د سره چې کوم د حبشې د باچا اتیو چې د محمود نومو هغې ته د مخکې تلو حکم وکړو. د دې ابرهه سره په نوفیل په نوم باندې چې کوم لاره ښودونکي را روان شوی و چې هغه کم ابرهه گرفتار کړو، هغه راغی او د اتي ته په غوږ کې وویل چې د کوم ځای نه راغلی هلته واپس شه، ځکه چې ته د الله رب العزت په یو محفوظ ښار کې او دلته چیړ چاړ مه کوه. په غوږ کې ورته دا خبره وکړه، اتي مقه ځای کې کېناست. ابرهه او د ابرهه لښکر د دې اتي په پاسولو باندې ډېر زیات کوشش وکړو چې څومره وسی کېده هغومره وسی پې وکړو، خو اتي د خپل ځای نه ونه خوځېده. چې کله یمن طرف ته وله مخکې پاسې د روان شو، چې شام طرف ته وله مخکې هغه طرف ته هم روان شو، مشرق طرف ته روان که هغه طرف ته هم روان شو، خو چې کعبې شریفې طرف ته بیا بوتو هغه طرف ته نه ته. الله جل شانه خپل مدد راولېږه. د دریاب د طرف نه یو څو مرغۍ راوالوتې، هر یو مرغۍ سره 3 کاڼو، یو کاڼی به په مخوکه کې نیولو، 2 کاڼي به په خپو کې نیولې په پنجو کې. د مسور د دانې برابر یو کاڼی و او دا مرغۍ هم عجیبه مرغۍ وې، داسې مرغۍ مخکې په دې کائنات کې نه وې لیدلې شوې. د کونترې نه لږ غوندې وړې وې او د هغې چې کومې پنجې وې هغه سرې وې او دا ټولې مرغۍ د ابرهه د لښکر د پاسه خورې شولې. کاڼي به یې راغورځو، کاڼي به چې په کم کس باندې ولګېده په سر به ولګېده، لاندې به ووته، مقه ځای کې به مړ شو. کله چې دا عذاب اتیانو ولیده، اتیان ټول وتښتېدل، صرف یو اتي پاتې شو، هغه باندې کاڼي وغورځېده، هغه هلته هلاک شو. د ابرهه د لښکر ټول خلک په دغه ځای کې هلاک نه شو،
صدغلته هلاک شو، سو او تهدیدل په لاره کې مړ شو. ابرهه ته الله جل شانه صرف د کاڼي سزا نه ورکوله، د ده لپاره دا سزا لږه وه. ابرهه هغه وخت کې هلاک نه شو، الله رب العزت په هغه باندې ننکې او پولې روخې جوړې او د هغه په بدن کې زهر خور شو او بدن یې ټول سخا شو. یو یو اندام به د هغه نه کټ کو، بدن یې ټول ټوکړې ټوکړې شو، مړ شو. نو دا د الله رب العزت له طرف نه په دې باندې یو عذاب و. بیا په دغه کسانو کې 2 کسان داسې وو چې هغه په مکه مکرمه کې پاتې شو، هغه ړانده او شل شو. په مکه مکرمه کې ډیر وخت پورې هغوی جمدي وو. د محمد ابن اسحاق یو روایت دی د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه. عایشه بیبي فرمایي چې ما دا کسان په داسې حالت کې ولیدل چې هغه په سترګو باندې ړاندو، په خپو باندې شلو. او بیا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خور اسما بیبي فرمایي چې ما دا دواړه کسان ولیدل چې دی خیر غوښتو. نو الله رب العزت د کعبې شریفې د بې حرمتۍ د وجې نه دوی ذلیل او رسوا کړل، او د نبي علیه السلام د نور د برکته او د نبي علیه السلام سره د نسبت د برکته الله رب العزت د غیبونه مدد رولېږه او هغه خلک یې تباه و برباد کړ، کوم خلکو چې په کعبې شریفې باندې د حملې کولو اراده کړې وه. همدې ځای کې زمونږ د پروګرام ټیم پای ته ورسېده. خپل رور کفیل احمد حقانی ته ورکې اجازت. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.